بسم الله الرحمن الرحیم. باب النفقه، باب دې په بیان د نفقې کې ملي چې مخکې د ثبوت نسب بیانو، نو چې کله چا نسب چاته ثابت شي اوس په هغه باندې خرچم کوي، او که وایي مخکې د نکاح بیانو د طلقاتو بیانو، نو منکوحې د بارم نفقې او مطلقې معتدې د بارم نفقې، نو د هغې اوس بیان کوي. لغت کې نفقه انفاق نه دی، خرچه کول. اصطلاح کې نفقه د درې شیانو نوم دی: روټي، کپڑا، مکان. روټي خوراک سکاک ورکول، کپڑا ورکول، سکنا ورکول، دې ته ویل کېږي نفقه. راځئ شروع د ښځې نه کوي، ځکه مخکې د نسب بیان وکنه، او نسب د پاره غټ دخل لا په چا کې؟ ښځه کې. نسب به دې مخکې لذي چې ښځه دي. نو قال قدري مولا فرمای النفقه واجبه، ان دې اسانه ده. نفقه د خاون، نفقه د ښځې په خاون باندې واجبه ده. دا یو مسله. که ښځې مسلمان وي او که کافره یهودنه عیسایانه، خو بس چې ښځې د خاون کور ته ځان سپارلی، خاون سره کور کې اوسېږي، ناشزه نه ده، نو نفقه به واجبه ده. النفقه واجبه، نفقه واجبه ده د زوجې د پاره علی زوجها باندې، مسلمتن كانت، کدا زوجه مسلمان وي او که کافر وي، یعنی عیسایانه یهودنه. اذا سلمت، کله چې د ښځې سپارلی خپل نفس الی منزله، منزل د خاوند ته، او که نی سپارلی، د هغې بیان روان دی. نفعلی بخاون لازمه ده نفقه د ښځې، خوراک و کسوتها، کپړې د ښځې، دا لباس و سکنا او سکنای، دا درې وړه د نفقې نمونه دي مجموعه. والاصل دلیل پدې کې چې نفقه د ښځې په خاون باندې واجبه ده. قوله تعالی لينفق ذو ساعة من ساعته، خرچه دي کوي خاون د فراخي والا د خپل فراخي موافق په خپل خزمانه. همدغه شان قول د الله تعالی وعلى المولود له، او هغه کس چې د هغه لپاره ماشوم راوړلی شوی وي، هغه څوک پلاري کنه، نو رزقهن، رزق د هغه چا دی چا چې ولا ماشوم راوړی، ښځې مورینې د ماشومانو. وکسوتهن، او کپړې د هغو دي بالمعروف، په ښې طریقې، عدل په طریقه باندې، معروف بیان روان دی. دریم دلیل وقوله علیه الصلاة والسلام فی حدیث حجة الوداع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې دا حدیث فرمایلی، اوږد حدیث دی. د هغې کې یو ټوکړه دا وه: ولهن علیکم، د ښځو لپاره په تاسو باندې رزق د ښځو دی، کپړې د ښځو دي، بالمعروف، په صحیح طریقې. معروف معنی که دا وکړو چې د سړي د وس موافق، نو ښه به د ښځې او د سړي د دواړو د حیثیت موافق. عقلي دلیل شته ویا او که نه؟ عقلي دلیل کې راته قاعده ذکر کوي، ټول په ټوله بره ګورئ، ځکه دا ګراني. ولې صاحب قاعده دا ده: څوک چې د چا په حق مقصوده کې بند وي، څوک چې د چا په حق مقصوده کې بند وي، دغه چا باندې دغه څوک د پاره نفقه واجبه ده. پوه نه شولې به؟ لکه مدرسې مدرس په حق مقصوده د مدرسه کې بند دی، نفقه به مدرسه ورکوي، تنخواه. دغه شان د سرکار، دغه شان د یو کمپنۍ، دغه شان قاضي، او دغه شان نور سرکاري نوکران. ښځه چې ده په حق مقصوده د خاوند کې بنده ده، نکاح کې نه نفقه بچا خاوند باندې. یاد یې ساتئ ښه، وګورئ. ولأن النفقه، نفقه چې ده د جزا د احتباس ته، ده بدله ده د قید کې د بندېدلو. وکل من کان محبوسا، دا قاعده ده کتاب کې دی ولیکي. وکل من، هر هغه څوک چې هغه محبوس وي بحق مقصود، قید وي په حق مقصوده، لغیره د غیر د پاره گیر وي، نو کانت نفقته، نو وي به نفقه دغه کس کم چې قید دی، علیه د هغه چا باندې د چا په حق کې چې بند دی. اصل د قاضي دی کنه، د قاضي نفقه. والعامل فی الصدقات، او هغه کس چې هغه د زکات مال په خوا به حکومت د پاره راټولولو، دغه تنخواه په چا باندې؟ بیت المال باندې. ولی بیت المال له چا دی؟ د عوامو. نو دی د عوامو په حق کې گیر دي کنه، فیصلې ورله کوي. بیت المال له ولا پیسې راوړي، نو عوام به واني پیسې په عوامو باندې دي، یعنی بیت المال باندې. وهذه الدلائل چې دي لا فصل فيها، وصله کدی کې کافر خزر به کولې داخله کړله، وې دې دلایلو کې فرق نشته، نه لا فصل فيها، فرق به کې نشته چې دا د مسلمانې د باره کې د کافر د باره. فتسوي فيها المسلمه والکافره،
وتعتبر في ذلك حالهما جميعا بر ګوره لگا نفقه کې به د خزي حال ته ګورو که د خاون ته د خاون به د خپل وس موافق ور کوي کنه صحیح حساب وي نو صحیح روایت دار د دوړو حال لبه اعتبار ور کوو دې کې درې صورت جوړیږي که دواړه مالدار څلور که دواړه مالدار او د مالدارو نفقه به ور کوي که دواړه غریبانانو د غریبانانو نفقه به ور کوي او که خاون مالدار او خزه غریبه خزه مالدار خاون غریب به دې د متوسط ولا نفقه ور کوي تاسو پیږي باجی څوک وي چې نه د خاون حال ته بګورو که مالدار او د مالدارو نفقه خزه کار رنګوا که غریب او د غریبو نفقه به ور کوي که خزه ار رنګوا خو راجح هم دای ورکم چې طاهر روایت ده وتعتبر في ذلك او اعتبار به نفقه کې حالهما د دوړو حال لري جميعا په یوزل قال العبد الضعيف هدايه مولا فرمای دا کوم خبره چې متن کې قدري مولا ذکر کړی دا وهذا اختیار الخصافي دا د امام خصاف هغه اختیار دی هغه دا غوړه کړی وعلي الفتوى بدی فتوا هم دا حقیقت کې به فتوا دا وتفسيره یعنی وسم به فتوا دا وتفسيره قصه واوره کنه ټول څه صورت جوړیږي څلور درې جوړ کړی دي ښا څلورم دریم کې داخل لې وتفسير انه ما اذا كان موسرين کچری دواړه مالدارو تجب نفقه اليسار څه مشکل شته پکې دا خو بيخي آسان دي وان كان موسرين ک دواړه غریبانانو فنفقه الاعصار نفقه غریبانو وان كانت موسرتن کچری خزه غریب وي او زوج موسرن خاون مالداري نو به فنفقتها نفقه خزي بعدون نفقه الموسرات د مالدارو د نفقین کموي وفوق نفقه الموسرات او د غریبانو د نفقین بزیته مولا سنم ورکړو متوسط والا ابل صورت نه ذکر کړي چې خاون غریب وي خزه مالداري نه بده کې هم د قشان حکم لري وقال امام کرخی فرمایي د خاون حالت ته اعتبار وي یو تبرو حال الزوج اعتبار به حال لخاون ته د قول امام شافعي رحمه الله هم دي لقوله تعالی دا غو دلیل لري ورکنه الله پاک فرمایي لينفق خرچ دي کې ذو ساعتن یو وسوالا من ساعتي د خپل وس موافق د چا وسله اعتبار ور کړي خاون وسله خو وجد اول سره چې د دواړو د وس خیل بساتو قوله عليه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا حضرت هندراله د سفیان ابو سفیان خزا او داغه د شوموالي شکایت یو کو چې خرچي روانه نه کوي ما مانیم بچو مانیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی د سیوکا خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك مال لخون ندي هغه مال خلک ستا او استاد بچی کافی کیږي ګور ستا کافی کیږي چاله اعتبار ورکو خزیلا خیرم ده کنه نه خون له اعتبار ور کړي خزیله ورکو نو تاسو خو وای چی راجح دار چې دوړ له اعتبار وي نو خون اعتبار خو د آیات نه ثابت شو ساعت من ساعته نه د خزی غره دینه نه پويږي په وګورئ قول علیہ السلام لهند امرأة ابي سفیان هند پیجنې کنه څوک دا حضرت حمزه رضی الله عنه قصه خو ته یاد راکنه دا مسلمان شوی وکا خزد ابي سفیان خذي من مال زوجك اغلا د مال لخوان ندی ما يكفيك هغه چې تا ته کافی وي او ولدك او استا بچتا بالمعروف په طریقه معنی تعالی د دې حدیث فقاوی او مسلم مستنبت کړي دا الکه چا معنی چې د حق دی ونی در کوي په پټه طریقه مخفل حق وصول ولای شي به په کې دا چې دغه د جنس نه وصوله زمونږ زړو فقها ولیکلي او سنی وای کې جنس او غیر جنس نه خپل حق وصول ولای شي په پټه طریقه وګورئ اعتبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتبار ور کړي حال لخذل را د چا حال خذل را دلته کڅو کې اعتراض وکي چلکه الته قرآنی آیات دی هغه قطعی دی او دا حدیث خبر روایت دی بده سره باقی کی زیادت څنګه کې چې خزم پکې شامل خزي حال لم پکې اعتبار ورکې نو ممکن ده چې جواب ورکو کمره وعلى المولود له رزقهن مولود له خاون باندې رزق د خزو لري الته معلومی کې چې د خزو د وسم د حالت موافق نسیدا کنه او علل څنګه دی دا زو ساعت من ساعته کې د خاون غده
نو دا حدیث صرف دغه تفسیر دی، نه اصل کې آیات د آیات مقابله کې راغلي، نه ځکه موږ دواړه اخیستي. مخکې راځي کوم ځای دی اعتبار نبی علیہ السلام اعتبار ور کړي حال خزل را او د حال خاون مخکې ثابت شو. او الفقه هم دا مولوی صاحب فقه ده. فقه معنا ان عقلم د دې تقاضا کوي د دواړو خیال وساتل شي. فإن النفقه برو ګوري نفقه چی کنه دا بقدر الکفایت وی چا چې څومره ضرورت یې غوړه نفقه به ورکه. او غریب خزیتا د مالدارو نفقه ورکول غیر کفایت نه زیاته ده. نه نفقه بقدر الکفایت پکار یو کله مالدارو ورکه نو غیر د کفایت نه زیاته ده، نو نه ده لازم هغه بقدر الکفایت پکار ده. ځکه نفقه چې ده تجب به طریق الکفایت دا واجبېږي په طریقې د کفایت باندې. والفقیرة فقیره ښځه چې دا لا تفتقرو دني محتاج الى کفایت الموسرات کفایت د مالدارو ته. مالدار ښځې په میاشت کې 2-3-4 جوړې کوي، غریب یې نه کوي. دا خواهشات دي څومره ډېر رڼه پوره کول غواړي هغې ور بټ نورم پیش کېږي او کنې پوره کوي نه. ما اوس ما ښځه لږې جامې کوو قلار یو بل لږ ایلم نه کوو بس چې د پته مې لګي کال مال کې پیره جوړه موړو کې پته مته نه لګي. ناغړ کې څه وایي چې ما جامې شته که نشته، نه زه څه وایم چې شته دی ازما شته که نشته. کار کسټ روان دی، خپل څادر ته ګورو هغې موافق خپې غځو. نو تنخوا کې څه بچت هم کوو، قرضم پکې څه نه څه خلاصو، کار پې کېږي په لږه لږه تنخوا. او که خواهشات دي پوره کېدل شروع کړه که نه پوره کېږي نو ډېر هر څه بیا چېرته کېږي. خیال دی که نه. او کار هم سټ روان وي، زړه به هم دې نه غواړي، یعنې د دې نه به توجه هټ شي بالکل چې زما جامې ډېرې مې کړي دي که نه، کله مې اخرې جوړه کړې ده، سپلۍ مې شته که نه شته، شی ختم شوی. بالکل سوچ هم د سړي ورک شي. دا خواهشات کنټرولول ډېر ضروري دي. او که شروع دې پې واچوله تاسو یقین وکړئ زه څه وخت دغه ستن شوی وم، هره بیره به چې کلي ته تلمه نه وې جوړه به ښځې به مې راپسې خندل دا څه حساب دی. هره فیره مې مړه مختله چې وې کومه اوس مې بس کړي دي. په والله که سوچ مې وي چې جوړه مې کړي که نه مې څه حساب دی، بدرنګې ریښې دي ړکې ویم مړه بس دا شکل مې ښه دی. هغه سړي ته ویم چې کپړه بیا هر څنګه ور واچوم مړه بد نه یم ورکې که بس کار کېږي که داسې نه ده. اوس دا د اوس چې اوس هر څه چل وکړي که نه. وګورئ فرمان یادومه، فرمان کوم ځای ته ورسېدلو؟ والفقيرة لا تفتقر الى كفاية الموسرات. فقيره چې د مولوی صاحب لا تفتقر او نه محتاجه کفایت د موسرات ته، د موسرات چې کم خرچه کافی کیږي هغه ته نه محتاجه. فلا معنی للزیادت وزیر بر زیتی مقرر ول سمانه نشته خاون کار څومره مالداري. واما النص د نص مبارک من فنحن نقول بموجبه نص کې وی ذو ساعت من ساعتي ویل کنه وسجد هغه انما يخاطب بقدر وسعه. من ويغه مخاطب دی د خپل وس موافق. نو څومره چې وابه لګي او متوسط صورت کې خزم مالدار و غیر په کارو نور په خوند دیني کنه دین و به حسابيږي چې کله پیسې پیدا کړي به ور کوي. والباقي کوم چې باقي پاتې و د وس نه زیات هغه بدین وی. اصل کې دا اعتراض دی چې خوند مالداري خزه غریب، خوند غریبي توجه خزه مالداري تاسو یې د متوسط ور کوي دغه خو د خوند د وس نه زیات شو کنه شو. حالانکه الله پاک وایي ذو ساعتن من ساعتي. نمنګ وی به کمی چې په وس کې دی ور کوي، کمی چې په وس کې نه دی هغه به دین حسابيږي. کله چې الله وس ور کو بس به دی هغه نو مخ کې کلونه غم ورکی ویږي. او ته وګورئ دا چې کله مخ کې کلونه والا به ور کوي کنه به ور کوي د قصه روانه ده. دوه شرایط سره به ور کوي یو شرط هم دواړو کې نو کنه کډواله شرایط نو به بنئ ښه مخ کې نو کلونه والا. والباقي کوم چې باقي پاتې شي د وس نه زیات بیا بدین وي د بذمه. ومعنى قوله بالمعروف او معنی د دې قول چې بالمعروف را لې الوسط درمیانه دانشي 50,000 په لې یو جوړه کې که شی بدرنګ شي والله که په سونه کې پټه کې مقه شي وي کار څومره څور سره وکي او که شي کنه رنگ منګي برابرۍ کې ویخي کمزوري کپڑے موړې و توروا شي کنه سونه منی چې ولیم شي خشي بهر حل کوي به وګوره لکشن او الواجب دقه وسط واجب دی وبه يتبين په دې سره واضح شول ان ولا معنى للتقدير. لکبر وګورئ امام شافعي رحم الله وی اندازه کوو به هغه دا مالدار به ول روزانه 2 مود ور کوي او غریب به ورله یو مود او متوسط به ول یو نیم مود ور کوي روزانه حساب سره خوراک
مونږ ګوره چې خبره کفایت ته واړوله څومره ولا کافي کیږي نو اوس اندازه کول ټیک نه دي که دومره ځکه چاته لګه کافي کیږي چاته زیاته کافي کیږي نو ته چې ورته وتړې دومره دا خو د اندازې کفایت موافق نشو دوه مو دا کېدای شي هغې زیات پکاري نه رسي پې وبه او په دې قول د نبی علیه الصلاة والسلام باندې خذي من مال زوجك ما يكفيك دې دا یادوي واضح شوله چې انه لا مان للتقدير تقدیر د پاره سمانه نشته ان یو خاص اندازه مقرره ولو د پاره کما ذهب الیه شافعی رحمه الله کم ته چې امام شافعی رحمه الله ذهاب کړي چې انه على الموسر مدانی پم الله رحمان دو مددي یو مد چې زمنګ د حناب بنظمانی دورې تلیخه وګورئ وعلى الموسر مد وعلى المتوسط مد ونصف مد لأن ما وجب كفاية دلیل ولا بیانې ځکه کم شي چې بتوري کفایت شي کنه بتوري الکه څومره ته ضرورت دی هغه خلاغي کې به ته مقررتیا کې دا ټیک نه رسې خبره مې ضرورت موافق تی اوچتوا دې کې مقررتیا صحیح نه کا نه قاعده ده لأن ما وجب كفاية كم شي چې بتوري کفایت واجب شي لا يتقدر شرعا اغه مقرر نوي شرعا في نفسي اغه مقرر نه چې دغه حد دی وین امتنات برګوري منګه شروع کې ویلو چې خزي خاون تزان سپارل ویلی مو کنه او که د خاون کور ته ځان نسپاري د خاون ک نزي د تناشزه ویلې کېږي نه فرمانه به د دې نفقهم د خاون باندې به نه د لازمه کا البته یو مسله مې پرې خو دلاله دا بل د ګوره خاون ته وی الابه مې وته کې کور ته ودرځم چول مہر راکې نو دا منع په حق باندې د ځکه مہر حق دی معجله یادومه دې صورت کې نفقه نه ختميږي ځکه ناشزه نه ده حق واړي خپل وین امتنات کې خزان منه کې می کچري منه کې خزامین تسلیم نفسها ځان منه کې د سپالو د نفس خپلنا حتی یوتیا تر دې چې خاون ورکې دي ته مہر ده دي نفلهن نفقه به ورلوي ځکه نه فرمانه نه ده لانه من ځکه دا منه په حق باندې ده نو دلته دا فوت احتباس شراغله کنه دا خزه د خاون په حق کې چې نه ده بنده نه د خاون د وجنه نقصان هغه کړي فکان فوت الاحتباس بمانا من قبله هدي یومانی د وجنه د چاغه خاون کړه فیجلو گوی چې کلا فائتن احتباس سره فوت شوی نه دی حکمن بل مسله کچری خزه ناشزه معنا د خاون کور ته ناراضي نه خاون به خاوري وتی کی نه به خود خاون په حق کې نه د بنده چې نه د بنده نه فقم به نشته وان نشزت کچرینا فرمان و د خاون کور ته نزي فلا نفقه لها نفقه بدیل نوي حتى تود تر دې چراشي الى منزله د خاون منزل ته اذا زال المانع هذا الممنوع لان فوت الاحتباس شر من هذا خزيد وجنه دلتا او به چکله و اذا عادت که واپس ول د خاون کور ترا لجال احتباسو هغه احتباس امراله څوک چې د نفقې سبب دی نفقه هم جاری شي فتجب النفقه بخلاف ما اذا امتنعت من التمكين ها کوټه کې ور سره سملي خو بردوغه ورته نه لکې وغټ شی ته تاوکړې ربړ والله کرانه وینم خاون ته وای دې صورت کې نفقه واجب ده ځکه خاون ته ځان سپارل کنه نور کار د خاون دي چې طریقه لوبه دي وس برابر کې د وسه لاس ماس په ووا به ته وته چې نه کوي غبه وای کوي دا نقصان بتا کړي وې په خبره پويږي بخلاف ما اذا امتنعت کچري دا خزا من کی من التمکین قدرت ورکول او تخاون ته په بیت زوج کوټه کې ورسره سملي کوم زیدار دې صورت کې لئن الاحتباس شریعه قائم دی مانن او زوج دا قادر دی بوتی کرهن بزور دی ودی کی کنه پرتګاخ دی وشلې پرتګ دی کني وشلې دی او بس هغه خبرې کې شه دی پکې ور برابر کی چې باجی خبرېږي چې هغه کار کړي وګورئ او یا به ودی راګیرې دي کی اوبې دې تر سهار نه لري کوي قصه هم تکړه و تر سهار او اورانه قصه نه کوم ریکارډ کې خلک اوري اخذ یو خون چې بل سورانه و ایو بل ته خبرې اترې نه کولې اورې کار ته شوی اشياء وراندة قصة وراندة موبايل وبنكو ها
دا مولا صاحب دغه کړي وویل خاون ویلی نیغ ولاړ که په چا لاړ لاړ نو تر سهاره ولاړ ویل نیغ ولاړ که په چا لاړ لاړ که نه تر سهاره ولاړ ښځې مو هغې پټې سترګې اواز وکړ ویل راوران دی ښه ویل پیت پروت که چا پې بود که نه تر سهاره پروت ټوله ګناه یې تاسو لکه باجیګانو خو واورېدلو په خدای چې د خیرې به راپسې وکړي ګوره ده وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها توجه جي که ښځه جینۍ ماشومه وه دومره ماشومه وه چې وتې ورسره نه کېدله اوس به نفقه ورکوو که نه وینه بیا هم نفقه نشته دی ځکه دلته دا منع چې دا د چا د طرفه راغلي جینۍ وإن كانت کچرې وه دا جینۍ صغیرة ماشومه وه لا یستمتع بها دومره ماشومه وه چې فایده ترې نه اخیستل کېدله وتې ورسره نه کېدله فلا نفقة لها ولې لأن امتناع الاستمتاع دا منع د نفع چې ده لمانا فيها دا په دې ښځه کې خپله موجوده ده والاحتباس اعتراض دی خو خاوند کور ته راغلی که نه د خاوند په حق کې ځان بند کړی دی وایي د خاوند کوم حق مقصوده د هغې کې نه ده بنده وتې ده هغه نشي کولی ده احتباس موجب کما چې نفقه واجبای ما هغه د یکون وسیله چې هغه وسیله جوړ شي اله مقصود ته یعنی جماعت مستحق من نکاح هغه مقصود یادوم چې کمپنی کا کې واجبېږي چې وته ده ولم یوجد خو نه ده موجود شوی بخلاف المريض مریضی مسله را روانه لک صبر ورته کو علامه نبینو وقال امام شافعی رحم الله فرمای صغیری د باربم نفقوي هغه وې دا نفقه اصل کې سبب د ملک دی رخون ملک برا لکنه نکاحي نفقه واجبه من وی بعیدن ملک عوض او مہر دی او یو بیر ورکړی شوی دی که اوس دا نفقه مشي نو به د یو معوض دوه عوضونه شي دا نشته دی دنیا کې لانها امام شافعی رحم الله وی نفقه چې دا عوض د ملک نه دی ملک خو د خاوند راغلی دی عن الملک عنده هغه ملک را دل دی هغه بنظمانی کما فی المملوکه لکه مملوکه کې ملکی کنه به ملک الیمین کې وین زیادې په ملک الیمین معنی چې مملوکه وي نو هلته نفقه وي ملک د وجنه ولنا من وایو ان المهر چې مولوی صاحب دا خو عوض دی د ملک نه هغه کنه او که اوس دام شي ولا اجتمع ولا عوضان وزن نه جمع کی عوضات د کی وزن دي عوضان ني نون سره دي دوه وزن د عوضات لیکلي ان معوض واحد دی معوضنا فلها المهر دون النفقه مهر خو به ټیک د نکاح شوی خو نفقه ولا نشته وان كان الزوج برغوري کسما خاون ماشوم دی لوبتینه کیږي ورکوټه ماشوم دی شي نه ودرېږي نو بیا نفقه شته دی ځکه په ښځه باندې خپل کار او هغې غریبي خو ویلي و پیت پروت هغه نور څه وکړي خو د سړي خپل نقصان دی دا داسې دی لکه مشتري ته چې بایي مبیا مخې ته کېدي بایي دا دې مبیا شول اوچتوي او هغې نه اوچتوي هلاکه شي پیسې به ورکوي ښه وان کان زوج صغیرا لا یقدر قادر نه پوتي وهي کبیره وغه غټ شي فلها النفقه من ماله ايت منفقه ملاويږي د مال لخاونا لان التسليم ذکر تسلیم چې د خزر طرفه تحقق منها دا غینه متحقق شوی ځان او تسپارل دي نور خزان له بدیشي را منډلې غونی شي غریبه وانما العجز عجز من قبل د ماشوم د طرفه واده بینه کوله فصارك المجبوب نا بشان د مجبوب د چې شي کټي عینین د چې شي خو هیڅ شي نه لکه فرمانغه واذا حبست المراه في دين برغوري یو خزنه او د چا په قرضه او قید کړل قاضي سب جیل ته کړل یا خزه چا غصب کړل وی تختوله اوس به نفقه وی کنه اوس بم نه مطلب چې خزه غریبه خو یاره زیته اوسه شوی چا قید کړی وی ټیک دغه سره به زیته شوی یا نه هیڅ زمون کار نشته خاون خو څورانه نه د کړی کنه خاون ته خو حق نه ملاویږي چې نه ملاویږي وته معوض نه ملاویږي وس به واجب کو نه پیږي په احتباس دغه حق کې نه دی شوی و اذا حبست المراه کله چې قید شي خزه فی دین دین کې فلا نفقه لها به د خزه لپاره نفقه نشته هغه قید کوي ازمن د پښتنو هغه برمتی نه دي چې ګوره برمتی کې برمتی خبره نه کوي تاسو چې خزه باندې سړي باندې خزه باندې قرضې قاضي صاحب ته وایي قرض خواغان چې جی قید کا نور قرضم بزان رړې زمنګ پیسې خرابوي نو د صاحبانو رای د مفتابی د قید کوي به قاضي
لأن فوت الاحتباس چې منها د ښځې د طرفه راغلی بالمماطلة ټال مټول کوي قرضه نه ادا کوي وإن لم يكن منها کته به ښځې غریبي څه روپۍ نشته دی ټال مټول نه کوي زیاتې نه کوي څه مطلب بین کانت عاجزه ده نو ټیک ده دا باجز نو فلیس منه د سړي د طرف هم څه نقصان خو نشته کنه نه رسي به نه خاوند د طرف هم څه نقصان نشته وکذا اذا دغه صورت مې ویلو اذا غصبها رجل یو سړی پوګه کې وي تختی کرهن په زور باندې هلته به وتی کین پسې د پاسه فذهب بها دا خزدان سره ویسي نبیم نفقه نشته امام ابو یوسف رحم الله و ان له النفقه خزر بارب نفقوي ذکر خزي زیته سره هو من انا دراغلی کنه خو الفتوى الاول فتوى باول باندې نفقه بول نوي یعنی کوم چې ظاهر روایت ده او الله نفقه للمغصوبه فيما مضى تاسو پوهیږئ کنه امام یوسف رحم الله اختلاف سره غصب هغه کې ده لان فوت الاحتباس سره ليس منه د خوند طرفه هونه دي نو نفقه ولي ورکی تاسو پوهیږئ کنه دا خو بيخي آسان متخکاری ګوره کله چې د خوند طرفه نقصان وی کنه نو الته د سی چې لکه حکمن خوند وتم کوي لګي دی صحیح شو نو نفقه واجبېږي دلته ورغوند طرفه نقصان نه دی نو حکمن وتم موږ نه منو ليجعل د خوند طرفه احتباس فوت د احتباس د خوند طرفه نه دی ليجعل باقيا چې موږ دغه احتباس باقی وګڼو تقدیرا چې ګویا ښځې ځان سپارلی دی او خاوند لګی دی وتې کوي نو نفقه دې ورکوي دا نه شو ویلی وکذا اذا حجت بره ګورې ښځه حج ته لاړه ده محرم سره ورور سره پلار سره بیا وله نفقه شته که نه وی بیا هم وله نشته احتباس فوت شو که نه وكذا اذا حجت مع محرم ولي لان فوت الاحتباس من هذا خزيده طرف ده امام ابو يوسف رحم الله وصل نفقه شته کدا خو فرضي حکم دی دا خو بقي لکه منځ کې چی ودريږي دغه ټیمي سړی وتی کولای شي حالانکه دغه صورت کې احتباس فوت شو کنه ونبي يوسف رحمه الله ان لها خزر بارب نفقوي لان اقامه يا رجاء ذكر رجاء نسي فرضي اي غوي نشي ودي کوله کنه لان اقامه د فرض شری دا هو زر ده ولكن تجب ادم رضي امام يوسف رحمه الله نفقه واجبيږي خود سفر ولا نه غډيري حذر والا سفر خپل کار دی نفقه واجبيږي د حذر نه د سفر لان دا خزه چې دا هي المستحقه عليه لان دا نفقه د حذر چې دا ویما هي المستحقه هم د واجب ده عليه بخوان باندې د سفر ولا نه او که خزه او خوان دواړه سفر تلل شي حج وغيره تزي به نفقه واجب ده خو ګره به هم د حذر ولا د سفر ولا زیت نه ابزان لخپل برداشت کوي ولو سفر معها خنن سبا مولي سب خزي من د ټول ځان سپارلې ښه جامع را لین زیاران کې داس موږ حق پېنشتا پخله را لکې مل مستوب مل مستوب را لکې د غشان د بلار مور خدمتونه کوي دا باغو نشته دي چې نشته دومره کارونه را لکې نو به چې په موږ څه نشته موږ به مغه کوله کده وایي وغیرہ شو وګورئ ولو سافر کچری خاون سفر وکړي خدي سره الزوج خاون تجب النفقه نفقه واجبيږي بالاتفاق خود کم حذر والا لان الاحتباس شری قائم دا قائم دی اعتراض احتباس خو ختم شو نه دی ختم قائم دی کنه بس کمبوټ موټ دی دن کوي او وتی کوي دی ځکه احتباس قائم دی لقيامه ځکه خاون قائم دی رخصه سره او تجب دانه د ضرورت خو چې بس یو ځای وسره دا کافی ده او تجب نفقه الحذر واجبيږي نفقه د حذر نه د سفر ولا تجب القراء کرایه نه لازمیږي بخوان باندې ښه لما قلنا وجه من ویلی و چې د حذر والا فکار د سفر والا نه د خبر پويږي يعني ده حذر ولا بواجب ده وان مرضت في منزل الزوج فلها النفقه اخري مساله کله خاون بکور کې مریض شولانو به بوله نفقه وی یو روایت دار چې ولا نشته خو سید علی مولوی صاحب صحیح دی کتاب کې د اشاره هم ده که مریض او د خاون کور تراله به ولا نشته ځکه دی وکي خاون قادر نه دی او نقصان ټول باغی کې مریض ده او کله خاون کور ته روغ راغلی او وغینه پس مریض شوله به بورلی دلته مت اشاره ده ګوري وان مرضت في منزل الزوج روغه و د خوان په کور کې مریض شو د بار بنه فقوي قياس تقاضا کوي الله نفقه لا نفقه دی ول نبي ولی احتباس د چا د بار چې د خوان کوم حق مقصود دی غنه حاصلېږي نفقه بم نه لاند دادا الله نفقه لا اذا كان مريضا کله چې و داسې مرض اذا كان مرضا د مریض دی لکه مرضن به احساسوي مرضن ټیک دی کله چې داسې مرض وي يمنع من الجماع چې جما نه منع کوي دی وخت په کار د قياس وي نفقه دی نه وي
ولی لفوات الاحتباس احتباس فوت شلو الاستمتاع د فائدې د بارش کوم احتباس وجه د استحسان دا د مولوی صاحب استحسانا موږ وایو نفقه سیده استحسان بقياس الخفي دي تويخه ان الاحتباس قائم احتباس تکنه یار ته وته کولې نشي وته نه د ضروري لاس ماسبب به وای کنه اسی چې سره خزي د ګوري مجيبه شان شي الله پیدا کړي سړي ته سکونی کا یقین وکړي رجيبه اسی د مخې داولي وروړي کنه بس سړي ته به سټي چې کور کې نه یو لاړ شي کنه بس پیران په سړي مانیا راځي بیخي و در سب ګډ وډ ښکاری تاسو د الله په کې وجيبه قدرت دې سره کنه چا چواده کړي دا د خجوړي صفت ده کدا صفت تاسو کې دا صفت خو ټیک د کني د وسانی به وګوره لکه وجه د استحسان دا چې ان الاحتباس شری قائم ده فانه يستأنس ذکر خاون انس حاصلې بیا په زماني ويمسها مسکی وتحفظ البيت کور کې برتې د کور خیال مولا د کوټي خو کم اس کم ساتي او معنی خو بعارضین راغله مرض دې ختم بشي د دې مثال لسه لکه هیڅ هیڅ راشي وته نشي کولای نو نفقه به ختميږي نعم عارض دا مارس فاشبه الحيض ونبي يوسف رحم الله دغه روایت داره ان اذا سلمت نفسها كخاون دي خزي نفس وسپارلو به مریض شولا ثم مرضت تجب النفقه نام شروع کې ویلو کنه ولي لتحقق التسليم تسليم متحقق شوه دي ولو مرضت ثم سلمت کول مریض و بیزان وسپارلو به نه واجبېږي همدا صحیح راي ده لان تسلیم لم يصح دي مرض په حالت کې ځان سپارلې دغه تسلیم ټیک نه دي صحیح نه دي قالوا مولان ویلي هذا حسن وفي لفظ الكتاب او قدري کې چې کوم الفاظ کنه ما يشير اليه هغه دغه چې دې تب کې اشاره مو چې ویلي وان مرضت في منزل الزوج معلومیږي چې رسو مریضه شوی تاسو پیږئ آسان نو